أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك حامدا ومصليا. أما بعد، رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک وینو اوصاف وایو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سپېڅلې مبارک ویني وي، چاته چې به یې یوه حصه ور ورسېدل هغه به د زیات علم او طاقت څښتنان شول، د دوزخ د اور څخه به وژغورل شول. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه، علامه ابو یعلا رحمت الله علیه، علامه طبراني رحمت الله علیه، علامه حاکم رحمت الله علیه، علامه بیهقي رحمت الله علیه په حواله د ابن زبیر رضی الله عنه مبارک روایت کوي چې د یو ورځ په داسې وخت کې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ته ورغلی چې هغه حجامه لګول. کله چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک فارغ شو، نو عبدالله رضی الله عنه مبارک ته خپلې مبارکې وینې ورکړې او ورته ویې فرمایل چې دا وینې یو داسې ځای توی کړه چې څوک دې ونه ویني. حضرت عبدالله رضی الله عنه مبارک هغه وینې وڅښلې. کله چې راغلی پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک پوښتنه ځینې وکړه چې څه دې وکړل. د مبارک ورته وویل چې هغه مې داسې ځای کې ځای پر ځای کړی چې زما په اندازه د خلکو د نظر څخه پټ و. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک وفرمایل ښایي چې تا څه دي وي. د مبارک ورته وفرمایل هو. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې تا ته د خلکو څخه افسوس او خلکو ته ستا څخه افسوس. بیا چې کله خلکو د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه مبارک پیاوړی او طاقت ولیدل، دا به یې د هغه پیغمبري ویني اثر بلی. قصائص الکبرى، جامع الجمرات، مستدرک. علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د احد د غزا په ورځ حضرت مالک بن سنان رضی الله عنه مبارک د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د زخم ویني وزویشل او تیره یې کړه. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک داسې وفرمایل چې دته به هیڅکله اور ونه رسیږي. الشفاء فی تعریف حقوق المصطفى. علامه احمد بن محمد رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ویني مبارکې په صحابو کې ډیرو کسانو څښلي دي، لکه یو د هغو څخه حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه مبارک، بل حضرت ابو طیبه رضی الله عنه مبارک چې اصلي نوم یې دینار او یافع و، 140 کاله عمر یې و، بل حضرت سالم بن حجاج رضی الله عنه مبارک و، بل حضرت سفینه رضی الله عنه مبارک و چې دا د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک آزاد شوی مریی و. مزيل الخفاء عن الحفاظ الشفاء وما علينا إلا البلاغ المبين.